نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محترم سامعینو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ هغه طریقې او مسائل بیانو کوم چې د مانځه لپاره ډېر اهم او ضروری مسائل دي. نن سبا عام سکه خواص هم د دین نه خبره دي، نو دا موږ په ترتیب سره شروع کړی دي. د سحر او د ماسپښین، د مازیګر، د ماښام، د ماسوتن مسائل. یعنی کله چې انسان په اول رکعت کې د امام سره شامل شي، په دویم کې شامل شي، په دریم کې، څلورم کې، نو د هر مانځه طریقې چې په اول مونځ کې سحر په مانځه کې د اولنی رکعت شاملېدو طریقه، د دویم رکعت، ماسپښین، مازیګر، ماسوتن، دا درې منځونه څلور رکعتیز دي. نو په دې کې په اول رکعت، دویم، دریم، څلورم رکعت کې د شاملېدو طریقه سره ماښام مونځ کې د اولنی او د دویمي او د دریمي رکعت د شاملېدو، او د سفر په حالت کې د مازیګر، د ماسپښین او د ماسوتن اولنی، دویم، دریم، څلورم رکعت کې د شاملېدو طریقه سره. نو نننۍ موضوع دې پورې مخکې د سحر او د عیدینو او د جمعې تذکره بیان شوې ده، د ماسپښین او د مازیګر او د ماسوتن تذکره بیان شوې ده. اوس زموږ نننۍ موضوع د ماښام په دویم رکعت کې د امام سره د شاملېدو طریقه څه ده. نو محترمو، کله چې امام درې رکعته مونځ کوي، دا درې رکعته مونځ ځکه وایو چې دې کې د ویتر هم شاملېدی شي، او دا حکم د ویتر هم دی. موږ به وروسته اوس ووایو کله چې امام درې رکعته مونځ کوي او مقتدي راشي، مسبوق یعنی هغه ورسره په دې دویم رکعت کې شامل شي، نو مسبوق د امام سره ډایرکټ دویم او دریم رکعت وکړل، خو اولنی رکعت د هغه نه پاتې شو. نو اوس په دې په کومې طریقې سره د اولنی رکعت کوي؟ مسله اسانه ده. کله چې امام سلام وګرځي، نو مسبوق به پاسي، وروسته راغلی کس دی به پاسي اولنی رکعت ته. اول به ثنا ووایي، ثنا سبحانك اللهم، دا به ووایي، بیا به تعوذ، تسمیه یعنی اعوذ بالله، بسم الله به ووایي، بیا به فاتحه، آمین سره ووایي، یعنی الحمدلله رب العالمین به آمین پورې ووایي، او بیا دی به سورت ووایي، بیا به رکوع وکړي، بیا به دوه سجدې وکړي، قیده به وکړي، تشهد به ووایي، درود به ووایي، دعا به وکړي، او سلام به وګرځي. نو اولنی رکعت چې کوم د ده نه پاتې شوی دی، په دې طریقې سره به د څلور رکعتونه په دې طریقې سره پوره شي. دوه رکعت یې د امام سره کړي دي، او یو رکعت یې ځان له به په دې طریقې سره کوي. خو دا خبره قابل غور ده چې دا حکم د ویتر د مانځه دپاره هم دی، ځکه چې هغه هم درې رکعتیز دي لکه څنګه چې مخکې مونږ ووایي. خو که چېرته مسبوق، دا خبره ډېره ضروري ده، که چېرته مسبوق یعنی دا وروسته چې کوم کس راغلی دی، په یو نه یو رکعت کې دعای قنوت د وویل د امام سره، یعنی امام ولاړو، دی ولاړو، مونځ یې کوو او دعای قنوت یې ووایي، نو ټیک شو. یا دا وه چې په دریم رکعت کې دی د امام سره شامل شو، خو په رکوع کې راغی او امام بس اخرنی رکعتو او اخرنی رکوع وه، په دې ورسره شامل شو د امام سره، یعنی دعای قنوت خو د ده نه ډایرکټ پاتې شو، دعا قنوت یې ور نه وي. نو په دواړو صورتونو کې کوم چې دا مخکې ذکر شو او یو دا، نو په دې دواړو صورتونو کې به د دعای قنوت نه وایي، د رکعتونو په منځ کې به د دعای قنوت نه وایي. کله چې رکعتونه دی ادا کوي، د ادا کېدو په وخت کې به دی د دعای قنوت نه لولي. او دا مسله صغیري لیکلې ده په صفحه نمبر 212 او 118 باندې لیکلې ده، هلته تاسو ځان له کتلی شئ. وما علینا الا البلاغ.